او الحمدلله مدارس په حواله باندې کوم ډرافټ چې په هغه وخت کې پاس نشو مؤقت ډرافټ پاس شي مؤقت ډرافټ دي او مولانا تقی عثماني صاحب چې راغلی هغه هم دا تصدیق وکړه چې بس دا اوس اطمینان بخش 21 دفعه پکې راغله کنه یا هغه کوم ترجمه وږي نو هغه هم پاس ولا سود په باره کې دا ولیکل شول چې 1 جنوري یا 2 جنوري د پکې 2028 دا 15 کال موږ ولې ورکړل یا څلور کال دا د کوټ فیصله ده کوټ شریعت کوټ چې کوم فیصله د سود خلاف ورکړی ده په هغه کې تمامو ادارو ته ویلي دي چې تر 2027 اخره پورې با تاسو د خپل ادارې کې دننه تمام مالیاتي نظام سودی علایشونه پاکوي چونکه کوټ یو فیصله ورکړې ده مدعا ورته ورکړې ده اوس کوم هغه مدعا لاندوله بیا د شورو چغا کول شي نو به وجوه تدریجي نظام د جمهوریت به تدریجي اصلاحاتونه وي انقلاب نه نو چې یو فیصله په عدالت کې راغله اوس چې کومو کمرشل بانکونو نن دغه داخل کړي دي اپیلونه او هغه د وجه نه شای ولاړ ده چې څنګه اوس 15 کال پوره کیږي نو موږ فورن کورټ ته ځو او ورته وایو چې دا ټول اپیلونه خارج ځکه چې موده پوره شوله اوس آئین دا تقاضا ده نو چې آئین تقاضا وي او د حکومت له طرف نه اټارنی جنرال پیش شي یا د حکومت له طرف نه وزیر قانون پیش شي هغه د خپل آئین خلاف بیان ورکوي هغه په بل څه کنه ولې خبره وایي به چې دا موده پوره شوې ده یقینا او آئین دا تقاضا ده نو دغه حد پورې خبره راوسته چې هغه حکومتونه تم یو بندش ورکړله او حد ورته متعین کړله چې ته د حد نه بعد مخنه شته راځي اوس که نه کوله خو زاد خبره خو موږ خپل حد پورې یو شی برابر بل د موږ شریعت کوټ شریعت کوټ فیصله نه فیصله وځي فرضي عدالت بس فرضي عدالت فیصله به وکړه زه بلاړم د خلک درخواست به ورکړ درخواست مو فیصله ودرېږه اوس لاړ اواش اوس مودا قوت ورکړ شریعت کوټ ته چې هغه فیصله به فیصله وي مؤثره به وي عملی به وي او که څوک د دې خلاف اپیل کوي نو هغه به باضابطه اپیل کوي سپریم کورټ ته یا د سپریم کورټ شریعت اپیلټ بینچ ته باقاعده درخواست به اپیل وکړي هغه اپیل په نتیجه کې د دام کولای شي چې قانون مطابق سټے ورکړي د دام کولای شي چې سټے نه کی ور خو دغه خلاف کیس چې کوم سماعت شروع کړي هغه ته مهد ورکړ چې په یو کال کې دا اپیل فیصله ونه شوله په خپل مخبد شریعت کوټ فیصله په وخت مو محاصره وګرځي او بل دا چې د شریعت کوټ څومره ججان وو دا ججان په خپل باندې د خپل کوټ چیف جسټس نشو جوړېدای بهر نه یو ریټایر جج راوسته او د چیرمن بودو چیف جسټس جوړاو دي اوس مو دا ورته لار آزاد کړله په دغه آئین کې چې د شریعت کوټ خپل ججانو کې به سینیئر جج ابا د کوټ چیف جسټس نو دا خبره هم تقریبا هغه حواله سره مکمل شوه کوي هغه نه بعد درې مبارکه چې کومه ده هغه د اسلامي دولت کونسل ده لکه ما حسین احمد صاحب خبره وکړه چې مخکې به صرف دا و چې رپورټ په اسمبلی ته راغلی او دوره بندولونه به کېښول وایي بس دا لیش وځي بیا به لاړه کمیټې ته جنون ته به ډمپ کېدل اوس هم هغه غټ غټې کمرې پې ډکېږي هغې کې اوس دا شو چې فوراً به چې کوم د حکومت دا پابند وي چې هغه بحث ته به هم یعنې وړاندې کېږي به هم او بحث به هم پې کېږي کله بحث به شروع شي نو بیا به خامخا نتیجه سوا د قانون سازۍ بله څه شی شي اوس خو علما کرام تاسو ناست یې دا خبره ما بیګا حضرت په خدمت کې هم هلته وکړله چې ولې نه چې موږ یو خپلې کمیټیانې وړې وړې جوړې کړي د علماو په خاموشۍ سره هغه اسلامي دولتي کونسل سفارشات هم مطالعه کړي او د هغې په بنیاد باندې موږ خپل پټیشنونه تیار کړو او شریعت کوټ ته داخل کړو
دا قانون شرعي دا قانون شرعي دا قانون پای کې بشور وغه هم نه یې اسمبلی باسونه به هم نه او کوټ چې کوم دا فیصله ورکړي چې دا شریعت مطابق دي نو شریعت نو چې پراشي او بیا بل کوټ چې کوم بدلی خرابوي نو هغه اسانه خبر نه ده او بګران نه وپاره دي دا هم یو تجویز ده ما په موږ جمعیت کې هم دغه باندې بحث کوو ان شاء الله او دې ته به طریقه جوړو چې باقاعده موږ ټیمونه ناستي او ټیمونه صرف دغه یو کار کوي چې موږ پټیشن نه تیارو او کوټ ته لګو چې کوټ مستحکم سره مضبوط له او چې کوټ په فیصله کې به قانوني دی نو دوه شیونه باندې هم غور کو بهر حال نو اوس دا درې خبرې چې کوم دا په دغه کړاله او یو قانون و اکټو مدارس وال هغه اکټ په صورت باندې پاس شو او سېنات نام پاس شو بیا قومي اسمبلی کې لګ لیټ شو ولې چې هغه پرنټ نو راغله او کوم قانون چې جوړ شي بیا قومي اسمبلی ته راځي په قومي اسمبلی کې چراغ نو وزیر اعظم له تقریر نه بعد وزیر قانون پاسې دا وی شي یو ټکی لا پاتې ده او زما تقریر نه بعد څه پاتې ویل استاجي بیا دا بل پیش کړي په دې بل کې یو ټکی چې الته مو په سېنات کې په دې منل او دې قلمي نوٹ کړاو او پاس شو چې دلته کاپی راړه نو دې کاپی کې بیا نو واغه ټکی موږ ورته چې دا ټکی هوتار سره منل او په قلم دې لیکلی وو اوس په کار دلته پرنټ کراغله کنه دا کلیریکل غلطی ده بیا پاسې بیا سپیکر ته ویل چې دا یو ټکی موږ دلته اضافه کوو چې الته پاس شوی ده او یو کلیریکل غلطی له وجه نه چې کومه افات شو نو ته موږ ته اجازه سره چې موږ دا پکې اډ کړو یا هاوس الله اجازه واخیسته او اجازه ورکړه هغه هم پکې مکمل شو تقریبا خبره پوره شوه نو دغه تقریبا رویداد و نور خو جی خبره داسې ده چې هر سړی چې تنقید کوي نو د آیډیل شی غواړي چې خپل معیار خپل سوچ معیار مطابق خلاف درته غواړي یکدم هغه تا ټول آئین آیډیل نه ده دا کوم آئین چې موږ وایو چې متفقه آئین دا آیډیل نه ده نو ظاهره خبره ده چې دغه جدوجہد کې هو هر شی مکمل خو نه یږي نو سر خو پیدا کړی چې سر پیدا شي لار پیدا شي بیا وسره راکا ګور سره جی نو مخکې بداو چې نوې مسله براله اسمبلی ته یو منبر به پاسې ده چې دې مسلې کې شریعت رهنمایي ضروري ده تاسو اسلامي کونسل ته دا ولېږئ نو د هاوس 40% ممبرانو به منظوري ورکړو نو البته اوس هغه منظوري 25% ته راغلی نو اسانه شو جي 40 په ځای باندې 25% راکړم کم شو جي نو 25% کسان به وایي چې بس دا ټیک ده 25 برابر کو ان شاء الله نو دا اسانتیا پیدا کړل جي اوس نور خو تقریبا سفارشات مکمل دي بیا خبره خو کله راشي پکې دا خلاصه وټول کلام او نور بوس مخ باندې فعلا غوړنو لئن شکرتم لازیدنکم نو اوس کوم خلک چې دا شکایت کوي یا تنقید کوي او لږ خلافت رهړ ته ځان ورسېږي برداشت چې دا خو عمر سره زمانه غو شي نه او دا خو پرون چې مونږ کله یو تقریب غو وکړو مختصر پارلیمنټریانز او سیاران دوستانو صحافیانو نو مولانا تقی عثماني صاحب هم الله دې د اجر ورکړي هغه یکدم راورسېده من حضرت خیر وہ څنګه ورته ویلے بس رہا نہیں گیا خوشی اتنی تھی خبر بنیادی دادا چې وای چې یو بادشاہ نو د هغه یو خادم و نایو هغه وختان مو برابرول شي ډېر قابل او ډېر ماهر او بادشاہ ډېر خوشاله او بیا ډېر اعزاز ورکړ تمغه امتیاز ولا ورکړ نو هغه نایي چې کوم هغه خاص توجه ورنکړله بس معمول مطابق خلکو ته چې ډېر لوی بادشاہ هغه اعزاز درکړ ته داسې معمول مطابق ګرځي داسې نه وایي چې ما سره دومره خبره شوې ده مانا پرې بادشاہ په څه پوهېږي چې اجامه څه ته وایي اجام چې زما تعریف وکړي بیا صحیح
نو خبره دا ده چې علماء کرام بیا تقي عثماني زموږ شخصیت چې هغه وکالت هم باغې هم پوره ده په دیني علم باندې هم پوره ده موږ دپاره خو نن سبا وخت کې یو مرجع حیثیت لري نو چې دا علماء کرام په دغه شي باندې مطمئن وي ما ته نور خلک هېڅ پروا نشته دی او کمزورانې شته نو جدوجهد پکې روان به وي که نه او بهر الله پاک امداد وکړو او چې کوم وخت باندې الله دې